اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیم ستاسو ہوسٹ رنگیز احمد خان، ډایرکټر میډیا خیبر آواز پاکستان. نن پاغي کې ز خپل درون خوږ مشر چې هغه د ستارف محتاج نه دی او د پاکستان یو پلرز دی، یو تاریخ دی او د باچا خان د قافلې ملګری دی. نو نن زه ستاسو تعارف حاجی غلام احمد بلور صاحب سره کومه. نن موږ هغوی څخه راغلي یو او هغوی ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو او د هغوی د خولې نه به د ملکي حالاتو باره کې یو څو خبرې کوو، موجوده حالات چې کوم دي هغې باره کې او د پارټۍ باره کې. نو زه په خپل پروګرام کې غلام احمد بلور صاحب ته هرکلی وایم. دی د مرکزی رهنما دی، نن سبا خو په این پی کې د دی نه ماشاءالله سینیر رهنما بني. نو دی به تاسو ته په خپله دا کوي. نو زه د ړومبی سوال جیزه تاسو نه کومه چې عوامي نیشنل پارټي صوبایي سطح باندې چې کوم زمونږ موجوده ده، دې کې ډېر لوی دراړونه غونتې دي، خفګانونه دي او هغې باندې تقریبا نورې پارټۍ حملاور دي. تقریبا موږ په خپلو سترګو وینو لکه ثوابۍ چې شوه پرون نابلس پکې یو یو سی چیرمین و هغه بلې پارټۍ ځان ته واړو. نو د دې د ازالې تاسو هدایات نه دي ورکړي چې صوبایي صدر ته چې دې کې څه وکړي، ځکه چې خلک خو ډېر پاخه دی او د این پي سړی خو ځي نه. محمد اسلام خان شو، ستاره عیاش شو، هغه سره نور ټیم شو. نو دا خو دوره حالات دوره خراب نه دي که تاسو پکې انټرسټ واغسته شي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب تاسو ډېره شکریه، تاسو تکلیف وکړاله دې مسله کې تاسو پارټۍ سره مینه او محبت چې تاسو دې مسله کړاله چې خبره باندې دې خبرو وکړو خلک خبر شي. جی جی چې کدا چې دا پارټۍ کې خبرونه وي خو زموږ پارټۍ الله پاک مهرباني ده، دا یو داسې ځان دی نه جوړ پارټي ده چې دې کې لوی تاوان نه کېږي. زموږ باچا خان به خبره کوله، هغې به وویل چې په خدمت کې اختلاف نشته، په خودغرضۍ کې اختلاف وي. بالکل چا ته ټکټ میلاو نه شو خفه شو، چا ته دا شی میلاو نه شو خفه شو. او ډېرو خلکو ډېر تاسو خدمت کړی وي. هغه دا سینټ چې که نه دا یو قسم د پارټۍ طرف نه انعام وي. جی بالکل. چې کوم ناسته سره پارلیمنټ موږ چې پارلیمنټ الیکشن ممبر جوړېږو نو د کومه روپۍ لګي او دا نه محنت لګي او دا نه خواري هغه نه دا کوم ناسته سره پارلیمنټ ممبر شي. بیا هغه په کار چې هغه پارټۍ سره داسې ولاړي چې تاسو زموږ خور نوم واخیست، تاسو هغه نو هغه زموږ سینټ ممبر وه، د هغې پارټۍ فیصلې مطابق فیصله کارونه کو. نو اوس هغه بیا پارټۍ نه ځي او خفګان کوي، نو د هغې ته په کار نه دی او جایز نه ده. جی بالکل کښېني خیر دی، سړی خفه شي، پارټۍ خفه شوه ته خفه بیا به یو ورځ راشي خلک به تا پاسې. داسې و چې دا زموږ علاقه زموږ د پېښور کې زموږ علاقې کې دا ټول زموږ صوبه کې داسې شی دی چې پي ټي آی جوړ شوی ده که نه. جی جی خو زموږ خلک پکې نشته، بالکل نورې پارټۍ ماتې شوي دي او ټول پي ټي آی کې جوړه شوه. نو موږ الله پاک نه اوس هم دې وخت حاضر کې موږ په دې صوبه کې موږ پي ټي آی یو بل ته مقابله کوو. نو موږ خپل کوشش اوس هم کوو. یو خو موږ اوس کمیټۍ جوړ کړې، زموږ کوټ کمیټۍ ګرځي، خو ټول ور شروع شو پارټۍ ور. بل یو کمیټۍ موږ جوړه کړې ده چې هغه دا کوم ناراضه خلک دي خفه خلک هغه په خوله کې که نه هغه کې زه یم، زه د هغې چیرمین یم. زه یم او خپل محمد خان د بنو او فرید طوفان دی زموږ ملګري، دا دواړه ډېر زاړه ملګري دي. هغه دی موږ ته چې کوم خلک کوم ځای خفه دي چې هغوی ته ورشو خبرو وکړو، هغه علاقې خلکو او بیا موږ خلک په خوله کړو. نو موږ انشاءالله دا کار موږ بزي شو، ما چې کار راغی نو زه دوه څلور بزي یم چې زه فارغ شم نو بیا موږ دا شی شروع کوو. ډېر زبردست چې ډېر ښکلی خلکو ته ورځو او دا ټول زما په ذمه دی. تاسو ډېر ښه وخت کې ما نه تپوس وکړو چې کوم ځای خلک خفه وي
زما اوسه سلام مشوره کوم ان شاء الله خپل دا خپه خلک یا ناس خلک چې کوم ستړي شوي دي ناس دي هغه هم شته که نه هغه پاسو ان شاء الله او دا شبه روانه ان شاء الله ان شاء الله دا خو جی د پارټۍ متعلق خبره وا او ماشاءالله تاسو ډېر ښکلې خبرې وکړې او عوامو به هغه ناراضو خلکو هغوی به اورېدلي چې د قیادت په زړه کې څه نشته او هغوی به تاسو پخلا کوي درځي به کمیټي جوړه ده د سیب په سرکردګۍ کې د دوی په چیرمنۍ کې نو هیله لرم چې هغوی به اورېدلي ومي او په دې باندې به انتظار به وکړي بله خبره جی زه سیاسي هغه کې کوم موجوده حکومت اول 15 کاله په صوبه کې تیر کړه اوس یې څه کم 3 کاله په مرکز کې وشو دا اوس بجټ چې پیش شو نو تقریبا ټولو چینلو دې باره کې چې دی نو دغه وکړه چې ایرپورټونه او دا ټول چې کوم دي نو دا ګیرویک دي او قرضې اخلي نو دې باره کې تاسو څه ویل غواړئ تاسو زما د پارټۍ متعلق خبره ډېره لنډه کړه زه لږ خپل پارټۍ متعلق خبر کوم دا دی ښه جي ښه زموږ دا پارټي چې دا خدای پاک مهرباني ده دا ډېره زړه پارټي ده جی جی د تل په دې صوبه کې پهلا الیکشن شو 1923 کې جی 1923 جی جی 1937 کې جی جی او هغه مونږ ګټلو او د حکومت موږ پارټي جوړه کړې ماشاءالله دا وزیر ډاکټر خان صاحب د دې الیکشن چې انګریزانو په وخت وشو 1940 کې جی 1944 کې جی جی نو هغه الیکشن موږ ګټلو حکومت موږ جوړ بیا هم ډاکټر خان صاحب وزیر اعلی چې پاکستان جوړېدو جی جی نو هغه وخت زموږ حکومت دلته لس میاشتې وروسته پورې زموږ حکومت باندې جوړېدو بیا که ناجایز او غیر قانوني طور باندې زموږ حکومت مات کړی شو مشران جیلونو کې واچولي شو ډېر لوی موږ باندې هلې ځلې تېرې شو شپږ کاله زموږ مشران ټول جیلونو کې وو بغیر مقدمه چلای نو هغه ورته وایي چې موږ هغه کارونه په پاکستان کې چې کوم په سیکانو هم نه کړي خو څوک موږ خو نه شو پرېښودی او بیا موږ چې موږ پاکستانیانو دا زموږ د زړه نه څوک تپوس وکړي بیا په 59 کې هم داسې چل شوی زموږ دا شپږ کاله زموږ مشران جرمونو کې 54 بغیر مقدمه چلای هسې غورځولي وو بس مقدمه نه هغه نه او بیا 2019 کم شپېته کې بیا موږ مشران نیولي شو 59 بیا موږ مشران نیولي شو بیا شپږ کاله جیل کې او بیا خو یو نه جوړ شو نو د دې ځای نه د خپل بدن کې نو ټول څوک په سکر کې څوک په ملتان کې څوک هغه کې ډېر لرې ورځو هغه د خلکو زموږ مشران شپږ کاله بیا موږ سبا هغه هم داسې شو لکه چې سیکانو هم دا کار نه کوي چې موږ سبا د ملک شو بیا هغه نه پس پهلا الیکشن چې وشو 1970 کې الله پاک مهربانه سره زموږ د پارټي نېشنل پارټي نوم د په دې صوبه کې او بلوچستان کې ښه پوزیشن دی پوزیشن ټول نمبر فرست لویه پارټي زموږ دواړو ځای کې بیا موږ حکومت دواړو ځای کې حکومت جوړ شو دلته موږ جمعیت شامل شو نو موږ جمعیت علما مولانا فضل مفتي محمود وزیر اعلی شو ګورنر زموږ شو عباس اسکندر خان او بیا په بلوچستان کې ګورنر هم زموږ او وزیر اعلی هم زموږ نو موږ هغه وخت کې په پاکستان کې دوسری بڑی پارټي دویم لویه پارټي موږ وو دا خلک دې ووري ته موږ لویه پارټي په 1970 کې لویه پارټي موږ وو ولی خان د لیډر اپوزیشن په اسمبلی قومي اسمبلی کې هاشم خان غلطه په سېنات کې لیډر اپوزیشن دوه ځای کې پارټي ماشاءالله دویم نمبر پارټي وو جی جی اته خو په دې او هغه بیا دا ولی خان وې چې هغه وخت کې ځان کتر پتر کې چې موږ په کار راځي چې هندستان ته کینو خبرې اترې وکړو دا مسایل حل کړو او دا کم دولت موږ د جنگي عزایمو باندې لګي دا په خپل ملک قوم باندې لګو چې موږ دا باندې په خپل خپل ودرو خپل پاکستان د خپل خپل ودرېږي پاکستان د آباد شي پاکستان عوام د آباد شي خپل خبره خلکو بدو لګیدو په موږ باندې اسمان را کوس کړی شو او بیا موږ کله جیلونو تکلیفونو مصیبتونو او سسد موږ خلاف پراپګاندا وشوه دا زموږ څه
دا عراق نه اصلاح غوښته دی او هغه اصلاح د بیا ګرځولو په ټول پاکستان کې دا نیشنل پارټي غوښته پاکستان ورانول چې صرف دا ګناه دا چې موږ دا ویلي وای ولی خان دا ویلي دا خبره نو بیا موږ هلته نه وغورځولی شو نو موږ هغه نه پس بیا څه موږ خپلې کمزوری وې څه د حالات دا څه د ملک داسې قوتونه شته چې هغوی لا کوشولي موږ د په شا شو نو موږ اوس هغه موږ د ملک زموږ یو ښه حیثیت و اوس موږ هغه حیثیت کې ټینګ نه یو انشاءالله کوشش دا دی چې بیا هغه حیثیت ته ورورسو دا موجوده بجټ کې دی دغه وکړه او قرضې دپاره اوس بذات خود دا حکومت په خپله ګیرویک دی موټر وی ګیرویک دی ایرپورټ یې ګیرویک دی کراچۍ لاهور او دا څنګه بدقسمتي ده د دې ملک چې څه خبر دی کنه چې وایي زموږ مملکت خوښ کسره ودانه حکمرانۍ چل حکمرانان پوهېږي وایي حکمرانۍ چل زموږ مملکت خوښ خپل د حکومت چلولو طریقې کار دا بچان پوهېږي هغه حکمرانان پوهېږي اوس کلاړیان څه پوهېږي د حکومت څنګه چلي اوس ته لاړو کلاړي او کلاړي ته وایي چې د تعالی حکومت چلاوه نو هغه خو نه کېږي زمونږ د کومو خلکو دا فیصلې کړي دي غلطې کړي دي دا اوس ملک څه حال دی مهنګایي ده بېروزګاري ده لانډ آرډر نشته تېر ورځ یو ورځ کې په دې پېښور ډسټرکټ کې 14 کسان مړه شو دا حالات دي داسې بد حالات دي په دې داسې حالاتو کې صحابه کوم خودکشي وشوي دي د بیروزګارۍ په وجه تاسو خبره بالکل مهنګایي دا نه ده چې کنټرول کې نشته زموږ وزیر صاحب وایي چې زموږ په صوبه کې غریب نشته او کچا کور نشته په اسمبلی کې ویل مې دې به نه خبر چې زما د دې صوبې 15 لکه بچي په کراچۍ کې پراته دي نو بس دا خرابه خجیم دغه لیډرشپ نه ده چې په اسمبلو کې ناست او د دال دغه نم نه خبر کم کنه کته زما په دې اور کې وزارت په دلته ته پیسې وا او د آبادی وا زما بچي په در ګرځېدو دا زما جګړه خو نور په پاکستان کې سم نشته زما جګړه پاکستان کې هم دا ده چې زما د صوبې خلکو کوم حق دغه متنور کړی کېږي کوم څه چې موږ انګريز راکړو موږ نو واخیسته شو دلته بيجي چې وا هایډرو الکټریک دا انګريز په وخت زمونږ سره دا صوبې سره دا اختیار صوبې سره هغه موږ نو واخیسته شو اوس موږ دا کې هغه یو حصہ ورګي هغه نو ورګي موږ دا 18 امندمنت 16 امندمنت کوم 18 امندمنت کوم منظور کوم موږ خپل صوبې ته څه سارو هغه ګناه چې موږ کړی دی چې 18 امندمنت موږ پاس کړی دی اسفندیار خان په قیادت کې موږ سره د تعاون کړو زرداری سے زړو صوبې موږ بڑو صوبې ته کوم پیسې راغله نن زما صوبې کې چې کوم دی بریتا وي زموږ مهنت دې چې موږ پیسې راوړل موږ 18 امندمنت اوس موږ خلک د سملو نه دې ته پاتې کړی شو چې دا 18 امندمنت ولې پاس کړی اوس کوشش دا ده چې 18 امندمنت ختم کړی شي نو هغه لپاره موږ د دې صوبې قیادت ولی خان اسفندیار خان شیرپاو خان محمود خان تکزی رفع الامان ساج الله اجي بلور داخله د سملو ته لاړ نشي پنجاب د ټول لاړ شي تاسو وایي پنجاب څو نواشي نه بغیر شهباز شریف زوی بیا دا غي څو نه اسنه بس څنګه ټیم ودا جنوي ټول سملو کې ده او زموږ صوبه پښتنو کوم لیډرشپ هغه بار پاتې کی دا یو موږ سره نه مور سلوک دي موږ جاړو څو کویږي نه څو زموږ خبر اواز پښتانه دا بدبخت کام دی بدقسمت کام دی چې دې کې اتفاق نشته تاسو وایئ نن هغه کې څنګه هغه غیرت پښتو څنګه غیرت پښتو ګوري چې څنګه 70 نواله اوسه پرې د پیپل پارټي حکومت دی هغه ولار د خپل یو ځای یو موټي ولار دی پنجاب کې نن د 400 کو 800 په زور په دوکا په بېمانه اوسم په پنجاب کې خالد نواشي ملګری دا اوس د شپږ الیکشن نو شو بای الیکشن ټول کې نواشي وکړه او خطرې کې څه وکړه موجوده د حکومت دوم هغه اتفاق نشته ته د پښتنو اتفاق راغی نو بیا به آباد شي که نه دا برباد تباه برباد وي هغه زما بچي ته دا پته نشته چې په بلوچستان په کولې کان چې هغه کې دماغ کېږي نو مړي دماغ ورته راځي
مړي زما کور ته پنجاب ته نه فیصل آباد ته لاهور ته نه ځي ګوزوال ته هغه راځي زما سوات ته زما نو دا غریبانان دي چې ځي هلته ځان مرګ ته تړي که نه چې پیسه نشته عزت نشته دا اصل کې کوم بدقسمتي ده. زه خو اکثر دا وایم چې خدا پاکه دا پښتانه ته د پنجابیانو غوندې غیرتیان کړي یا پروردګار مې دا پښتانه د سندیانو غوندې غیرتیان کړي چې دا هغه غیرت چې پخوا به خلکو پښتنو غیرت دي دلته اوس پښتانه خدای هغه رنګ پنجابیانو غوندې غیرتیان کړي او د سندیانو غوندې غیرتیان شي چې دوی د خپل بچو د خپل بچو مستقبل خپل حق په خپله بیداري پیدا کړي. زما بچه خو در ته دوبۍ ته لاړ شم چاته بیا پښتون دا نه تکړه دی چې دی یو ځای کې دی واچو خپل لاره وباسي کراچۍ کې نن ټیک ده زما بچي دي کمزوری کار هم کوي غریبۍ کار هم څوکیدار خو هلته هم دي ځان بیا برابر کړی هم دي ښه تکړه هم دي کاروباریان شو هلته هر څه شو کمزوري نه دي عقل یې شته او نرز مضبوط دي کار کوي خو چې تاسو هغوی خپل حق خو راکړئ که نه بجلی زما د مال نه راکړې کېږي ګیس زما د مال نه راکړې مرغلرې زما دي نه هم راکړي دولت زما د ماته نه راکړې کېږي نو دا به څنګه کېږي او بیا موږ پاکستانیان یو تاسو موږ افغان یو موږ وایو چې افغان او دا خو افغان دي هلکه موږ افغان موږ پاکستاني افغان یم هغه افغان چې افغاني افغان دی زه پاکستاني افغان یم ځکه ته پاکستاني پنجابي او ستاسو پلاستیک روډ چې دی چې چاته ته بغیر ویزې لاره ورکوي هغه چې هندوستاني پنجابی دی خو پنجابی دی هغې له لاره شته زما سرحدونه ته بند دی هغې دپاره هغه پنجابی سیک دی خو هغه راتلی شي بغیر د ویزې راتلی شي پاکستان ته ولې چې پنجابی دی او هندوستان پنجابی دی نو زه دلته هغه پنجابی کې ته پنجاب نو زه افغان نشم کېدی نه زه دریم چې افغان یم زه خو افغان یم او د پښتنو د اکثر د خپل لونه د پښتنو درې څلور نامې دي پښتون بیا موږ ته پښتون وایو بیا پنجاب پر هندوستان خلک موږ ته پټان وایي موږ افغان یو دا پټان چې هر ځای کې پروت دی پښتون هر ځای کې چې پروت دی هغه پښتون دی که سند کې دی که بلوچستان کې دی که هندوستان کې دی که امریکا کې دی که یورپ کې دی هغه افغان دی موږ نسب افغان دی لکه تاسو او د پنجاب د سکانو یو نسب دی تاسو پنجابیان یې هم پنجابیان دي نو لږ دا نه مهرباني کوئ چې موږ ته دا چې غور مه راکوئ موږ پاکستانیانو او د پاکستان د دې خورې لپاره جنګ آزادۍ جنګ موږ کړی دی زموږ د مشرانو جنګ آزادۍ جنګ کړی دی د دلته دا کوم خلک دي ځان ته وایي چې موږ هم پاکستان کې نظارتي او نظارتي تصدقات هغه کریں گے سمت وایي نو ما وایم چې بیا خلک به خفه شي چې کوم زما مشرانو او زما قوم د انګریزانو خلاف جنګ کړو تاسو کوم ځای ولاړ وئ تاسو بل خوا ولاړ وئ نو تاسو موږ باندې دا موږ باندې غرونه مه کوئ موږ باید تاسو دا د دې هغه وئ دوی خو جوړ کړي د بل چا دي دا زموږ ایرپورټونه او زموږ دا ویز دا جوړ کړي بل چا دي او تاسو غاڼه کوئ ځان د شرم خبره ده که خپل هم جوړ کړی بیا به هم غاڼه کړی په پردي تاسو جوړ نه کړی چې جوړ بل کړو او هغه غل شو ډاکو شو بدماش شو او اوس هغه جوړ کړی شو تاسو غاڼه کوئ دا خو ډېره بده خبره ده ستاسو خپل هم بې عزتي ده جی بالکل خجی دا اوس سره یو تاسو کومه د بین الاقوامي سطح باندې ول تاسو د پای لیډر یې نو تاسو سره دا خبرې کیږي هر باندې پدې نه پويږي افغانستان کې موجوده حالات یا موجوده سیټ اپ چې کوم چالو دی کوم د امریکا باره کې یا د یو ان ای باره کې د پاکستان باره کې دا اجلاسونو مشو روغم کیږي میټینګونو مشو تاسو دینه مطمئن یې یا تاسو دا سوچ کشته چې د دینه بعد د خانه جنگي یو سلسله شروع کیدی شي دا مې تاسو ته چې نو خدا وایي چې افغانستان کې امن ډېر ضروری دی جی بالکل او افغانستان خلکو سره ډېر زیاتې وشو خو یو د پښتنو یو سیل به منئ چې روس راغی پښتنو شکست افغانانو شکست ولا ورکړه امریکا ته افغانانو شکست ورکړه دا ډېر لویه خبره ده ایو خلک داسې نشي کولی لکه د افغانانو کوم خپل ژوندګي تباہ کړي خو افغانان خلک استعمالي
خلک غواړي چې افغانستان کې ټول عمر امن نه وي موږ دا غواړو چې خدای او رسول ته وګوري چې پرېږدئ دا افغانستان کې امن جوړ شي او هغې لپاره اوس دلته یو سوال تاسو نه هغه کوم تاسو نه درته ووایم چې دلته اوس دا لګوله ده چې موږ امریکې ته اډې نه ورکوو نو زه وایم چې یو خود هغه دی چې بټیاره جو نمازي ہے اس میں بھی دغابازي ہے تاسو اډې نه ورکوئ ولې نه ورکوئ ولې چې امریکا راځي دلته دې له راځي چې هغه کښېني او چې افغانستان کې امن جوړ کړي بلکې افغانستان تاسو امریکې ته اډې ورکړې چې امریکا راغله چې افغانستان کې بدامني جوړه کړي تا اډې ورکړې وې اوس هغه راځي دلته کښېني چې امن راولي ته اوس اډې نه ورکوې او زموږ خلک یې اپریشیټ کوي لکه زه وایم دا وایم چې امریکا راځي او دلته دې ته راځي چې افغانستان کې امن کړي نو بیا بهتر دی که نه تاسو چې دې حق یې چې امریکا له دې اډې ورکړي دې حق کې نه یم چې خو دا د دې هغه خبره چې موږ ډېر لوی کار کوو دا دوی بدنیتۍ کوي لګیا دي ولې چې دلته اوس هم دا حالات دي که نه جي چې افغانستان کې افغانستان خلکو ته تپوس وکړئ که نه ولې هغه وایي چې دا کوم طالبان موږ سره جنګېږي افغانستان کې دوی څوک سپورټ کوي څوک خو به یې سپورټ کوي جی بالکل بالکل هغوی له اسلحه څوک ورکوي هغوی له امونیشن څوک ورکوي هغوی له خرچه څوک ورکوي روټۍ څوک ورکوي هر څه څوک ورکوي که نه څوک هم ورکوي څو امریکا یې ورکوي نه امریکا روس یې ورکوي نه ایران یې ورکوي نه چین یې ورکوي نه نو بیا څوک ورکوي نو موږ پخپله په دې سوال کې زه وایم چې ما ته څوک ووایي چې دا څوک ورکوي اصل مسله دا ده چې موږ دا وایو چې افغانستان کې امن راغی نو موږ دا ملک به پوره منې او زموږ دنیا به آباده شي بل دا زه خبره کوم دی د خپۍ که خوشحالۍ چې زه یم چې دا پاکستان افغانستان انډیا دا چې دلته داسې د دې تعلقات جوړ شي چې لکه د یورپ په خپل کې چې دا هر څه فري شي او تګ راتګ شروع شي او تعلقات ښه شي نو دې سبا زمونږ به دا ملک به هم آباد شي کم به او زمونږ د بین الاقوامي قرضو نه به خلاص شو جی اکانومي کې به ډېر فرق پرېږدي اوس افغانستان تاسو کمال کوي افغانستان ورکوټه ګونه ملک دی موږ آی ایم ایف او ورلډ بینک په قرضو کې ډوبیو زموږ راتلونکي نسلونه هم ډوب دي زموږ بجټ چې دی نو هغه آی ایم ایف والا تیاروي او دا تاسو پوښتنه زه په خپله چې افغانستان د آی ایم ایف او د ورلډ بینک د یو کسیې قرارداد نه دی د یو کسیې قرارداد نه دی ته ناممکن ده خو ما زه پوه مې دا څنګه ده سره پوهېږي نه چې هغه یو هغه د ورلډ بینک او د یو پیسه نشته او زه په ډوبې م پکې دا ټول داسې خبرې چې دا موجوده حکومت ناکامیاب شو پوره ناکامیابه دی کوم قوتونه چې دې ته شاته ناست دي اوس د هغوی زیاته بدنامي کېږي ولې چې خلک خبر دي چې دوی خو ګټلې نه ده چا پې ګټلې ده هغوی بدنامي کېږي نو زه خو دا وایم چې هغوی دې اوس دا خپل بدنامۍ نه بچ کولو لپاره ځان لږ د دوی نه د لاس واخلي نو دا نه وي نو بیا به بدنامي به د ټول وي د هغوی هم به بدنامي بې عزتي به هم بدنامي به وي ډېره مننه چې د نوي کل ته یا این پی بچو ته دوی ته څه پیغام ورکول غواړئ څه پیغام به ورکړو همدا صرف زما خو یو پیغام دی چې پښتنو خدای لپاره یو شی یو موټی شی یو ځای ودرېږئ یو ډډې لاندې ودرېږئ لکه نن سیند دی ولاړ دی لکه نن پنجاب دی ولاړ دی چې د خپل بچو مستقبل روښانه کړو خپلو کې اتفاق یعنې ډېر ضروري دی چې خپل بچو مستقبل روښانه کړو موږ خو دې بس والي وکړو چې بالکل صحیح هر یو قوت چې دی نو هغه دا اوس موږ چې پښتون وایو دا پښتون وایو مسلمان دا نه چې موږ مسلمانان یو خدای باندې چې ته پښتون شې نو ته مسلمان شې ولې چې دنیا کې یو قوم دی دنیا کې چې پښتون دی چې من اصل قوم مسلمان دی عرب پورا مسلمانان نه دي عرب په لبنان کې نیم نه زیات عیسایان دي په مصر کې عیسایان دي یهودیان هم عرب دي زه یو پښتون دی چې من اصل قوم مسلمان دی الله پاک په دانه فضل کړی د پښتون موږ د اسلام جګړه نشته موږ خدا په فن زموږ نظر دا ده چې پښتنو په ثقافت کې په کلچر کې روژه او مونځ شامل دی چې کوم ځای پښتون ځای روژه نشي خوړی په میدان کې لکه نور خلک یې خوري پښتون نه خوري روژه چې خوري به همېشه ټپټ به خوري نه خوري مونځ به کوي روژه به ساتي نو پښتون د اسلام نه وروسته نه دی خو زما جګړه د اسلام نه ده زما جګړه ده په خپل د بچو حقوقو جګړه زما جګړه ده چې زما بچي هم د په خپل کور آباد شي
سند دی ګوره زما بچي هلته دي 25 لکه که دا یو اسلام یو پاکستان وي یو 25 زره سندیان به دلته دی که نه جی بالکل دلته خو 25 سوه هم نشته سندیان ولې چې رزق نشته رزق هلته دی زمونږ جګړه د رزق دی خپل دا کور جګړه ده چې زما د بچي خپل کور آباد شي او دا کور زمونږ آباد شي او زما بچي دی په کوله قانونو کې دې نه مري جنازه دې مونږ ته نه راځي. ډیره مننه کتونکو تاسو وکتل دا زموږ د ان پی ډیر عظیم قیادت ته تاسو د دې خبره واورېدې د دې حالاتو نه خبر شوي هغه خپل اواز تاسو ته راورسو چې حقیقت څه دی د پښتو پارټي د پښتنو پارټي د درې صوبې نورې دي نو لکه که موږ پښتنو په خپله کې اتفاق وکړو نو زموږ دا بچي به در په در نه زموږ بچي به پردو صوبو ته او پردو ځایونو ته نه ځي در په در بني او خلک په زمونږ صوبې ته راځي او کارونه به کېږي نو هیله لرم چې تاسو به د دې انټرویو موږ ته فیډبیک راکوئ او د غلام احمد بلور صاحب ډیره مننه ډیره شکریه چې هغوی زموږ دې چینل له وخت راکړه او زموږ عوام او کتونکو